अस्सलाम वालेकुम। विटामिन ई څه ته ویل کېږي؟ نو په نننۍ چرګ به موږ تاسو سره دا ډسکس کوو چې زموږ سره ویټامین ای څه ته ویل کېږي. د ویټامین ای زموږ سره کار څه دی او د دا ویټامین ای چې کوم دی دا موږ د کوم څیزونو اخیستلی شو، یعنې د هغې سورسز دي، دغه شان بینیفټس دي. په هغې باندې هم خبره کوو چې ویټامین ای که چېرته موږ استعمالوو دا موږ څه قسم فایدې راکولی شي. او بله پکې دا خبره ده که چېرته کې زموږ په باډي کې د ویټامین ای لیول کمیږي، موږ ویټامین ای په کم لیول سره الو د هغې ډیفیشنسي زموږ په باډي کې راځي، د هغې نه څه قسم مسلې منځته راتلی شي. ټیک ده، نو دا ټوټل معلومات چې کوم دي دا موږ تاسو سره په دې نړۍ کې ډسکس کوو. اول نمبر باندې موږ خبره کوو په څه باندې؟ په ویټامین ای باندې، چې ویټامین ای زموږ سره څه دی؟ دا زموږ سره فیټ سالبل ویټامین دی. صحیح ده، ویټامین ای صحیح ده، دا زموږ سره فیټ سالبل ویټامین دی. شان کې په دویم نمبر باندې دا خبره ده چې دا زموږ سره انټي اکسیډنټ کار کوي. ویټامین ای زموږ سره څه کار کوي؟ دا زموږ سره انټي اکسیډنټ کار کوي. چې کوم د انټي اکسیډنټ څه ته ویل کېږي؟ کله چې زموږ په باډي کې میټابولیزم کېږي نو زموږ په باډي څه پیدا کېږي؟ فری ریډیکلز پیدا کېږي. نو دغه فری ریډیکلز خلاف بیا څه کار کوي؟ دغه زموږ سره چې کومه انټي اکسیډنټ دی نو بیا زموږ سره دا کار کوي. نو ویټامین ای چې کوم دی دا زموږ سره صحیح دی، دا زموږ سره انټي اکسیډنټ دی. ټیک ده، زموږ سره درې داسې ویټامین دي چې زموږ سره انټي اکسیډنټ کار کوي، چې په هغه کې زموږ سره یو ویټامین ای دی، یو ویټامین ای شو، او بل چې کوم دی هغه ویټامین سی دی. دا چې درې کوم ویټامین دي دا زموږ سره انټي اکسیډنټ کار کوي. لکه مطلب کله چې هم زموږ په باډي کې فری ریډیکلز جوړېږي دغه د فری ریډیکلز خلاف څه کوي؟ د کار کوي. دغه ته ویل کېږي انټي اکسیډنټ. ټیک ده، اوس چې کوم دی دا زموږ سره څه کار کوي؟ دا کوم دی پروټیکټ کوي باډي سیل د څه نه چې دا د ډیمیج نه پروټیکټ کوي د کوم څیزونو نه؟ د فری ریډیکل خلاف. که چېرته کې زموږ په باډي کې فری ریډیکلز جوړېږي نو باډي سیل چې کوم دی هغه به څه کوي؟ هغه به دې نه پروټیکټ کوي. څوک به پروټیکټ کوي؟ دا ویټامین ای. نو دا چې کوم دی زموږ سره انټي اکسیډنټ دی چې دا پروټیکټ کوي باډي سیل چې د نقصان نه رسېږي له چا له وجې نه؟ د فری ریډیکلز د وجې نه. نو که چېرته کې زموږ په باډي کې فری ریډیکلز جوړېږي دا خلاف زموږ سره څه کار کوي؟ انټي اکسیډنټ کار کوي. چې باقي مو خبره وکړه چې زموږ سره ویټامین ای دی، ای دی، او بل چې کوم دی هغه دی. یو چې کوم دی زموږ سره بل یو پروډکټ دی چې هغه ته ویل کېږي ګلوټوتایون. هم زموږ سره دا هم زموږ سره انټي اکسیډنټ دی، خو دا چې کوم دی زموږ باډي په خپله جوړوي چې دا زموږ سره په لیور کې جوړېږي. ټیک شو، دا په لیور کې جوړېږي چې دې ته موږ وایو مدرفل انټي اکسیډنټ، چې دا زمونږ په لیور کې جوړېږي. او دا چې کوم دی دا موږ د بهر نه اخلو. ټیک ده، ویټامین ای چې کوم فنکشن دی ویټامین ای زموږ سره کار څه دی؟ ویټامین ای چې کوم دی ډېر زیات کارونه دي، خو دلته کې موږ شپږ پوینټس راغوستي دي. پر هغه باندې موږ تاسو سره خبره کوو. اول نمبر باندې خو دا خبره ده چې دا زموږ سره انټي اکسیډنټ کار کوي. انټي اکسیډنټ تاسو پېژندو چې کله زموږ په باډي کې فری ریډیکلز جوړېږي دا فری ریډیکلز څه دی؟ نو فری ریډیکلز چې کوم دی دا زموږ سره چې کله د یو اټم په آخري شیل کې انپیر الکتروني دا ته ویل کېږي فری ریډیکلز. لکه مثال په توګه باندې زموږ سره دی S2O2 دا چې کوم دی زموږ سره یو فری ریډیکلز دی. دا شان کې زموږ سره O2 چې کوم دی دا هم یو فری ریډیکلز دی. کله چې زموږ په باډي کې دا جوړېږي دا څه کوي؟ دا زموږ سیل ته نقصان رسوي. نو دا انټي اکسیډنټ څه کار کوي؟ دا انټي اکسیډنټ دا کار کوي چې دا فری ریډیکلز ختموي، نو هغه سره بیا زموږ سیل نه خرابېږي. نو څه کوي؟ پروټیکشن کوي د څه شي؟ د باډي سیل. ټیک ده، نو دا زموږ سره انټي اکسیډنټ کار کوي. دا شان کې زموږ د سکن هیلث چې کوم دی دا مینټین کوي. دا شان کې زموږ په ایمیونټي کار کوي. زموږ ایمیونټي چې کوم دی هم دا څه کوي؟ د بوست کوي. دا شان کې پریوینټ هیمولایسس د آر بي سي چې کوم بریک ډاون دی دا څه کوي؟ دا چې کوم دی دا پریوینټ کوي. کله چې زموږ سره د آر بي سي بریک ډاون کېږي نو زموږ سره څه کوي؟ پریوینټ کوي. نو پریوینټ هیمولایسس معنا چې کله زموږ سره د آر بي سي بریک ډاون کېږي یا د آر بي سي لایسس کېږي، کله چې آر بي سي ماتېږي نو دا څه کوي؟ دا دی نه پریوینټ کوي. ټیک ده، د دې نه دا بچ کوي. دا شان کې مسل فنکشن کې زموږ سره کار کوي. دا شان کې ریپروډکټیو هیلث کې چې کوم دی هم دا زموږ سره کار ورکوي. کده میل دی او کده فیمیل دی، په دواړو کې څه کوي؟ د زموږ سره کار ورکوي. ټیک شو، نو دا شو زموږ سره د ویټامین ای فنکشن. اوس به خبره کوو د ویټامین ای په سورسز باندې. خو د هغې نه مخکې تاسو دا زموږ دا وپېژنئ چې ویټامین ای زموږ سره اکټیو پام سره دی. د ویټامین ای چې زموږ سره کوم پام دی ته ویل کېږي ټوکوپیرول. ټیک ده، خو سپیشلي بیا په دې کې موږ اخلو چې هغه ته ویل کېږي الفا ټوکوپیرول. د ټول نه زیات چې زموږ سره موسټ اکټیو پام دی نو زموږ سره الفا ټوکوپیرول چې کوم دی دا دا د ویټامین ای زموږ سره اکټیو پام دی. ټیک ده، اوس خبره کوو پس باندې باندې چې ویټامین ای چې کوم دی دا موږ کوم څیزونه اخیستلی شو. نو پاکي زموږ سره اول دا چې دا موږ سنفلاور چې کوم آیل دی د هغې نه اخیستلی شو. مطلب نمبر پرس چې کوم دی د هغې د آیل نه دا موږ اخیستلی شو. دا شان کې د زیتون چې کوم تیل وي د هغې نه موږ اخیستلی شو. ټیک شو، زیتون کا تیل او چاته ویل کېږي اولیو آیل، د اولیو آیل نه چې کوم دی دا هم موږ اخیستلی شو. دا شان کې زموږ سره بادام شو، مونګفلي شو، دا شان کې پالک شو، آم شو، او دا شان کې کیوي شوله. د کیوي نه هم موږ څه کولی شو؟ د کیوي کې زموږ سره ویټامین سی موجود دی، څیزونه کې موجود دي، خو په هغې کې زموږ سره ویټامین ای هم موجود دی چې دا هم د هغې نه اخیستلی شو. دا شان کې د انډې چې کوم زیړ وي وغیره داسې نور څیزونه هم شته چې د هغې نه موږ ویټامین ای په ډېر زیات مقدار سره اخیستلی شو. نو دا زموږ سره د ویټامین ای سورسز. که چېرته کې تاسو ویټامین ای غواړئ چې موږ خپل باډي ته والو، تاسو کولی شئ چې د دې څیزونو څه واخلئ؟ پیداوار دا څیزونه تاسو استعمالوئ، د هغې نه به څه کېږي؟ تاسو باډي ته به ویټامین ای میلاویږي. او دا شان کې په دې کې نور ډېر زیات څیزونه هم دي چې به هم تاسو باډي ته میلاویږي او تاسو باډي چې کوم دی سبا یو هیلپفل باډي وي. دا شان
شان کې اوس به خبره کوو په بینیفټس باندې چې کچته کې مونږه د دې وټامین ای استعمال کوو دا زمونږ وجود ته څه قسم فائدې ورکول شي. اول نمبر باندې دا څه کوي دا پروټیکشن کوي د سکین سو پروټیکشن کوي دا وټامین ای چې کوم دا پروټیکشن کوي د چانه د الټرا وایلټ ریز نه کچته کې د لمر نه د الټرا وایلټ ریز عزیز هم سکین باندې لګي نو دا سینه کې مثال کې زمونږ د سکین چې کوم د سره شي ډیمیج شي دا یې څه کوي پروټیکشن کوي صحیح ده. او بل دا چې کوم زمونږ سکین سن ساتي د ایجینګ نه ساتي ٹھیک شو ایجینګ نه ساتي چې مثال کې زمونږ سکین چې کوم د خراب نشي د داسې نشي چې مثال کې د راتن شي د کوت شي یا چې کوم د شي د خراب شي. نو دا شان کې امپروو وون هیلینګ کچته کې سزا کې زموږ سره زخم راشي د زخم په امپروو کولو کې د څه کې زموږ سره هیلپ ورکوي او دا کم زخم چې شوی دا زموږ سره څه کې د امپروو کوي دا زخم امپروو کوي دا څه کې دا زر جوړ شي. ریډیوس د ریسک اف هارت ډیزیز د زړه څونه بیماریان دي دا چې کوم مرض ته دا څه کې دا زموږ سره کموي لکه مثال په تور باندې د هارت اٹیک چې کوم چانسز وي دا زموږ سره وټامین ای لیول کموي ځکه وټامین ای لیول زموږ سره کموي زموږ باډي کې کوم دوه قسم کولیسټرول ټیک ده چې یو ته مونږ وایو اس ډي ال یو ته مونږ وایو اس ډي ال یو ته مونږ وایو بل ته مونږ وایو ال ډي ال ټیک ده. نو دا دوه قسم زموږ سره چې کوم کولیسټرول دي چې د اس ډي ال ته مونږ وایو ګډ کولیسټرول او د ال ډي ال ته مونږ وایو بیډ کولیسټرول کچته کې مونږه اس ډي ال اخلو ناغه سره بس کېږي داغه سره مونږ ته د زړه چې بیماریان دي مینلی د هارت اٹیک چې کوم چانس چې کوم دي دا زموږ سره سکیږي د سره کېمیږي او کچته کې مونږ ال ډي ال په ډېر مقدار سره لوي زموږ باډي چې کوم دي ال ډي ال ډېر زیات جوړیږي نو د سره بس کېږي زموږ ته د زړه د بیماریانو چانس ډېر زیات شته او مینلی هارت اٹیک چانس چې کوم دي زموږ سره د ال ډي ال د سیوا کېدو نه کېږي. اورم نمبر باندې کوم پوینټ نو داري سټرینث امیونټي زموږ امیونټي چې کوم دا سکه د زموږ سره سترونګ کوي زموږ امیونټي چې کوم دا سره سکیږي مضبوطيږي نو دا چې کوم زموږ په امیونټي کې زموږ سکه هم هیلپ ورکوي دا شان کې کچره کې زموږ په باډي کې د وټامین ای لیول کم شي دا نه هم د څه قسم مسله ریلیشن باقي اول نمبر باندې خبره خداره چې مایوپیتي کېږي مایوپیتي مطلب دا زموږ مسل چې کوم دی اغاز د سکه کمزوري کېږي بلکې ویکنس راځي او د کې زموږ سره بیا خرابیان هم راتلی شي نو مایوپیتي بکېږي دا شان کې نرو ډیمیج زموږ چې کوم نرو د داري سره ډیمیج کېږي شي او مین چې کوم دی زموږ چې کومه نیورون دی په نیورون کې زموږ سره یو پارټ چاته ویل کې اگزان ټیک ده نو که چېرته دا اگزان دی اگزان غیر چاپیر زموږ سره مایلین شیټ چې کوم دی هغه زموږ سره لګېدلی ټیک ده نو که چېرته کې زموږ سره دا مایلین شیټ چې کوم دی دا زموږ سره خراب شي نو موږ ته بیا سره راځي موږ ته بیا ټینګلینګ راتلی شي او دا شان کې نمنس چې کوم دی هغه بیا موږ فیل کولی شو نو دا اصله وجه نه کېږي چې کله زموږ په باډي کې وټامین ای لیول کمیږي نو وټامین ای څه کار کوي وټامین ای چې کوم دی دغه د مایلین شیټ چې کوم لیول دی دا مینټین کوي نو که چېرته کې مایلین شیټ چې کوم دی دا څه کېږي دا ډیمیج کېږي دا خرابېږي پټ کېږي نو هغې له وجې نه موږ سره راځي موږ ته به ټینګلینګ کېږي نمنس به موږ ته کېږي او دا شان څه به کېږي موږ ته ویک امیونټي زموږ امیونټي چې کوم دی هغه به سره کمزوري کېږي انفرټیلیټي کاز چې کوم دی هغه هم د څه کوي د زموږ سره کاز کوي ځکه چې په فنکشن کې دلته کې دا خبره موږ وکړه چې د څه کار کوي د زموږ سره په ریپروډکټیو هیلث کې مدد ورکوي ټیک ده ګمیل دی او که فیمیل دی خو د هغې په فرټیلیټي کې چې کوم دی د زموږ سره څه کوي رول پلی کوي خو که چېرته کې زموږ په باډي کې وټامین ای لیول کمیږي دی بیا کولی شي چې زموږ سره څه کاز کړي انفرټیلیټي کاز کړي ټیک ده. دا بیا بل یو ټاپک دی په دې باندې بیا موږ په ډیټیل کې خبره وکړو چې څرنګه وټامین ای زموږ سره فرټیلیټي کې کار کوي او که چېرته کې وټامین ای په باډي کې کمیږي که چېرته کې وټامین ای په باډي کې کمیږي د هغې نه انفرټیلیټي څنګه راځي په دې باندې خیر دی بیا چېرته په قرار خبره وکړو خو تاسو بلحال دا دومره زده کوئ چې که چېرته کې وټامین ای په باډي کې کمیږي نو چانس شته چې هغه څه شي فرټیلیټي وشي. دا شان کې سکین چې کوم دی سره ډرای کېږي او سکین سره ډیمیج کېدی هم شي نو دا نن لیکچر زمونږ د وټامین ای په حواله سره امید کوم تاسو په دې باندې پوه شئ ان شاء الله ملاقات وکړي په ویډیو کې د نوې ټاپک سره د خدای په امان.